یا الله دې پکې خیر واچي. یا لکه ملوکیا تو ګوره ګلخان کاکا لاړو مړه دغلته اوس بخوارې کولو که نه وګوره. او بس ټیک ده بلچې ورسره وه ورخ کې خو بلچې نشته که نه. دا بس ټیک ده زه ګنې را ماتومه مړه ګنې تارو ګنې ته مو زړه شوی او ګلخان کاکا نه به څوک ګنې وږي په ایمان چې ته به یې ریډار دی ورسره. یاره ګلخان یا الله خیر یا الله خیر یا الله خدای د خدای نیکبخته چې ګنې دې مات کړو نو افغان به دې ځان سره وړی کومه ورځ چې زه راشم نو د دې خپل پټي نه یو ګېډی پندون وړم. و د خدای نیکبختو دا تاسو وړی نو دا حرام دي چې ما نه بخلي نو څنګه به تاسو چوپې خدای ته وګورئ دا پټي مه خرابوئ مونږ له ګویم ګرانې شو ګرانه ګراني ده د بجلا بیلونه هم زیات شو مه کوئ دا. ګلخان کاکا سلام علیکم. ګلخان کاکا بخښنه غواړم ماته پته نه وه راځه. ملګرو حمید ګمریانې ما د مالیار پروډکشن سره او بس ډېر خفه کېږو دغه وختونو پسې. زموږ د مشرانو دغه وختونه چې کوم که نه هغه د ساده والي نه ډک وو د مینې نه ډک وو د خلوص نه ډک وو. ما خو مخکې هم تاسو ته ووایي چې دا دیوالونه چې کوم دي دې کې ډېرې زیاتې مینې وې. اوس چې څومره دیوالونه پاخه شو مینې ختمې شوې. یقین وکئ مونږ هغه خپل وختونه د مینې هغه وختونه بایله او که یو سړی د نوې کول والا یو سړی دا وایي که نه چې زه پوهېږم او زما دا مشر نه پوهېږي خوشي غول خوري. مونږ ته چې زموږ مشرانو کمې خبرې هم کړي یا د کاڼي کرښې دي دا ګني به مونږ رامات کړو. د دې ټول کلي به ورکې عیسو شوه ګاڼۍ ته به هم لاړه ګوړه به مو شوه پورله به خلک هم لاړه ګني به یې مو لړل هغوی له به یې ګوړې هم ورکړي خلکو به ورکې دا خبره هم ورکې نه وه خلکو به چکې یوړې او هلته به مسالېداره ګوړه یار ما په دې خپلو لاسونو خلکو له دا ګوړې جوړې کړي دي دوی به څه ممپلي به یې راوړل یا به یې غوزان راوړل نو ما به وله بیا په ګوړه کې هغه ولړل نو ور به مې کړل هغه بیل وخت و اوس هغه وخت نه دی اوس ګرانه ګراني ده اوس چاله مونږ لړلی شو دا څیزونه نشته. الله دې خیر وکړي الله دې دغه وختونه دوباره راولي ځکه دغه کچا انګړ پسې دغه وختونو پسې او دغه ساده وختونو پسې مونږ ټول ارمان کوو. خوشحاله او آباد اوسئ او دا خبرې مې در په یاد کولې چې داسې وختونه تیر شوي دي او اوس چونکې نفرتونه زیات شو مینې کمې شوې نو هر څه د زړه نه ووته د یو بل نه لرېوالي شو. خبره د حجرې نه بیټک ته راغه والله دې خیر وکړي چې د بیټک نه به خبره کم طرف ته سي ځانځاني شوه. ګورئ مخکې به داسې کار و کاکا که ستاسو خیال مونږ به د مړي نه خبرېدو خلکو به 3 ورځې روټۍ راوړي او لکه مونږ به غم به مونږ سره شریک کو زمونږ په اوږه به یې لاس کېښو نو مونږ سره به یې غم شریک کو. خو اوس ځانځاني شوه هر یو کس خپل مړی په خپله باندې ښخوي څه خلک وله مزدوران راولي نو زما په خیال چې مونږ ګټه ونه که مونږ بایلات کړی دی. ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ. زما دا خبرو باندې لږ چې د شپې اسمبلی نو په دې باندې سوچ وکړئ چې دې خبرو کې مونږ دپاره څه میسیج دی. ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره مننه کاکا مخه دې ښه خدای دې وبخښي. د کلي دا خلک چې دا اوس هم په غم خالی کې ګورې ډېر ګلندي دي ښه ستاسو خاریې والا چې دي هغوی د غم خاویدی نه خبرېږي. اوس هم د خیره ما یو جنازه وکړه او بلې له روان یم ښه او السلام علیکم خیر دی خیریت دی ملګرو. مالیار پروډکشن دی زمان بغدادي صاحب را سره دی او په طرف ته مسجد روان یو د الله د کور او د کلي دا ماحول ډېر زیات خوښېږي ډېر زیات ټانټې دي د غټو جوارو څه زبردست ماحول دی د توت دغه ونه دا ګورې دا د ګټو کور دا ګټې دي بالکل دا کلچر دی که نه ستا اصل دی خو دا ووایه ډیران دی چرګان پکې لګي دا ډیران دی او ملګرو دا چې کوم دي
لکه نوې کول ته وایم دا دي تپاڼي یو صفیا کوي یو تپاڼي وي دا تپاڼي دي او دا ډېر کم خلک پیژني په دې دغه باندې نو لکه دا ور په یاد کول پکار دی او زه تاسو ته یو بل خبرو کوم زمان صاحب ورې د نوې کول د زړو دغه سره یو خاص لګاو دی یو خاص مینې ده بالکل خو لکه لرې پاتې لکه دې نه اوس لرې پاتې لرې پاتې دي دا زموږ د مشرانو ورته ښودنه نه ده که دا چې ورته وکړئ نو بیا لرې کېږي نه پته ورته نشته اصل خبره دا ده چې که موږ خپلو حوالو سره سوچ وکړو که نه نو موږ هم زیاتر کوشش کوو چې موږ هغه لاړې څه ته وایو دا لیوونه به څنګه وي او لکه دا چیزونه به څنګه نو دغې حوالې سره دا خبرې بیا ډېرې ګرانې پرېږدي چې لکه نوي کډو وایي مړه هغه ټایل کړي وو هغه چپس کړي وو فلانې کړي وو زموږ داسې کار دی زموږ هغسې کار دی دا قسمه ماحول دا قسمه دغه دا چېرته ملاوي خو دې کې یو خاص مینه ورته کوي تاسو پرون تاسو راسره خپل خیالات شیر کړئ تاسو پرون مسجد ته لاړئ بالکل نو هغې کې څه چل و خلکو ته په خیر راغلي ووایي په خیر راغلې راته ووایه هغه مشر ماته ته بلل دي چې زه له ډوډۍ راوړم بیا ډوډۍ راوړه د څلور هغه ډوډۍ او په کاسه کې کاري ماشاءالله هغې چې څومره خوند وکړو او دا وویل لکه چې کورونه دي وړه دې خلکو زړونه چې دي که نه دا دې مزېدار دي یو قسم دا مینه ناک دي دا خلک جی بالکل ډیره مننه ملګرو انشاءالله دغه رنګ چې موږ چېرته هم ځو نو تاسو باندې به زه سیل کوم او خصوصا هغه ملګري چې بهر ناست دي او د مسافرتیا ژوند تېروي په هغوی باندې په دیرو کې په یو کمرو کې په کمره کې بند دي په هغوی باندې دا ژوند ډېر ښه لګي ځکه هغوی اکثر نه داسې وایي ما یو ملګري اوس خبره راغله یو ملګري کیسه راته دغه کوله نو هغه وایي چې ویډیو کال یې ورته وکړو نو هغه ورته وایي چې یاره ته لاړ شه او زموږ د خصوصي ته راشي هلته هغه لرې کړي او لرې کړي د هغې لاندې ودرېږه او ما ته دغه وکړه نو ما ته یو خاص وایي ما د هغې ویډیو کول او هغه هلته ژړل نو الله مو خپل وطن ته راوله زموږ د وطن ګلونه یې او زموږ باغونه په تاسو باندې ښایسته ښکاري یقینا چې ستاسو ښکلا ستاسو ایفرټس هغه نه هېرېږي او د څه مجبورو د لاسه به تاسو هلته تللي او زه بیا هم د مالیار په شیشه باندې دغه ریکویسټ کوم هغه میاندو خویاندو ته چې مهرباني وکړئ خپل اخراجات لږ کم کړئ دغه خلک دا د اې ټي ایم ماشینونه نه دي هلته به ډېرې زیاتې ستونزې دي ډېر زیات لیکونه دي رملې دي او هلته ژوند ډېر ګران دی نو چې دغه خلک خپل وطن ته راشي ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ مننه